2 ورځې مخکې د نیب چیرمین وویل چې صاحب کرپشن دومره سیوا دی چې اوس دا په انسو کې او په اعداد و شمار کې نشي بیانېږي. دا د هغه 2 ورځې مخکې بیان دی، سټیټمنټ دی اخبار کې راغلی. کرپشن دومره سیوا دی چې هغه په اعداد و شمار کې او په انسو کې اوس د هغې احاطه نشي کېدی. چیف جسټس آف پاکستان په تېرو 1 میاشتو کې پېښور ته راغی، لاهور ته او کراچۍ ته، او 3 واړو چې کوم د سپریم کورټ رجسټرۍ دي په 3 واړو کې کیسونو سماعت وکړو او 3 واړه وزیر اعلیګان ورته پیش شول او 3 واړه وزیر اعلیګانو ته د نااهلۍ او د نالایقۍ سرټیفیکیټ ورکړ. 3 واړو ته دا چیف جسټس آف پاکستان ورکړ. تاسو تر اوسه پورې سړکونه ورنکړل خلکو ته، تاسو د ستورو دپاره سپاو وخت ورکړل ته تر اوسه تاسو څه کوئ؟ 3 واړه وزیر اعلیګان یې راوغوښتل او 3 واړه وزیر اعلیګانو ته د هسپتالونو دوره یې وکړه، د سکولونو یې وکړه، د سکولو د صفاو په جایزې واخیسته او 3 واړو ته د نالایقۍ او د نااهلۍ د ناکامۍ سرټیفیکیټ سپریم کورټ آف پاکستان چیف جسټس ورکړ. نالایقه خلک دی، نااهله خلک دی. دا 8 کالونه داسې دا نمونه بدلوي، پاټۍ بدلوي، جنډې بدلوي، نارې بدلوي او دا په دې حکومت کې 70 سال نه او 8 کاله نه چې کوم خلک په دې وطن حکومت کوي 60% خلک زاړه دي، زاړه خاندان دي. 60% یو خاندان دی، یو قسم خاندان دی. هغه بار بار ریپیټ کېږي. په جمهوري حکومتونو کې مغي هرې پاټۍ حکومت شي او په آمرانه فوجي حکومتونو کې مغي 60% خلک دا باقاعده تحقیق شوی دی، ریسرچ شوی دی. دا یو بل سره رشته دار دي. د دغې خلکو د لاسه نن دا وطن باوجود د وسایلو نه محرومه دی.